السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوګو میکر کې بنن ان شاء الله موږ جوړو بزنس کارت او لاست کې به موږ فلایر جوړو. پوسټ چې څنګه جوړیږي صحیح شو. دلته زر علامه اوس پکې زه ګورم کنه په ډیشبورډ کې ټرندینګ کې چې کوم څه ښکاري ماته زه دې کې ګورم او زه پکې یو بزنس کارت ما سلیکټ کو. ټیک ده بزنس کارت مې سلیکټ کو. دا اوس دې هیلپ کوېسچن کې تاسو کوېسچن کولی شئ دغلته هیلپ کوېسچن تلاش نو دلته کوېسچن کولی شئ. اوس زه بزنس کارت سلیکټ کوم. بزنس کارت به څنګه جوړیږي نو زه پکې ګورم. ما پکې دا یو سلیکټ کو او دا بیا ماته وایي چې واچ ویډیو بای فرون مایل چې واچ ویډیوز نو زه ویډیوز ګورم مې به هغې نه بعد به چې کوم دا ډیزاین راکوي. ټیک ده اوس پکې دلته یو دا واټر مارک الیمینی دغه هم واټر مارک چې دا هم چې لرې شي نو هغه ما ویډیوز وکتل نو واټر مارک مې ترې لرې کو. اوس ډیزاین کول غواړم صحیح په دغې کلیک کو او دلته رالم ایډیټ ډیزاین له زه اوس دا ایډیټ کول غواړم په خپل حساب سره. ما پکې ولیکو آی ډي اس ای زه پکې دغه لیکل غواړم نو زه اوس دا چې کوم ډیزاین کوم د خپل حساب سره دا اوس زه ډیزاین کول غواړم. دا زمونږ چې کوم دی اوس انټرمیډیټ کلاسونه دي انشاءالله یو څو کلاسه به نور راځي په انټرمیډیټ کې بیا به های لیول ته ځو. مونږ وایو چې کوم ایډوانس لیول خلک یې هغه هم زده کړي او بیګنر لیول چې کوم نوي هغه هم زده کړي یا چاته څه لږ ریسیز معلوماتي علم وي نو هغه هم زده کړي. نو درې وړو لپاره چې کوم دا کورس دی د سلیوشنز په ځای به زه ولیکم خپل ټیګ لاین لکه اخلاص ډیجی سکلز اکیډمي موږ سره داسې راغله. ټیک دی جی. د هغې نه بعد ما هلته اوس زه په ګوته باندې چې کوم دا ډریګ اینډ ډراپ کوم او د دې پوزیشن ټیک کوم. صحیح ده. اوس دې خو دا تاسو چې کوم غشي ښکاري دغې نه هم سایز چینج کولی شئ. بیا زه رالم دلته اوس یو بیک اینډ دی یو فرنټ اینډ دی. هغې فرنټ اینډ اوس دا بیک اینډ دی. ټیک ده دا یې بیک اینډ دی. اوس دې چې کوم دی دغه یې چینج کول غواړم بیک ګراونډ. ما پکې دا بیک ګراونډ ولګاو دا بیک ګراونډ پکې مزم کوي نو ما پکې دا بیک ګراونډ ولګاو. بیک ګراونډ ته به راشي د هغې بیک ګراونډ به د هغې نه چینج کوي. بیک ګراونډ چینج کول نه بعد اخلاص ما پکې دقه ولیکو صرف خپل نوم کې او بیا مې ورسره ولیکو احمد لکه خپل پوره نوم مې ور واچو اخلاص احمد. دلته به زه نور خپل چې کوم کلاینټ کوم انفارمیشن تاسو ته ووایي چې هغه باندې ولیکئ په بزنس کارت کې نو هغې ریلیټډ به تاسو چې کوم دی لیکئ هغه بینک منیجر یا وغیره څه دپاره چې کوم تاسو ته وایي چې یاره زما پکې دا ولیکه یا ډیزاینر یا وغیره څه نو هغه پکې تاسو لیکئ. ټیک ده. ما چیف اف اخلاص ډیجی سکلز اکیډمي دا ولیکو. ډیجی سکلز اکیډمي دې بره ټیک باندې به کلیک کوم دلته به راځي. اوس دا راغلو ما سره زه یم چېرې دې فونټ چینج کوم دې ځای کې دا فونټ له زه رالمه لاندې تاسو ښکاري دا فونټ دغه ځای نه فونټ چینج کوم. فونټ مې ولې چینج کړل. فونټ چینج کول نه بعد به زه دلته راشم اوس سایز چینج کوم. سایز چې کوم دی سایز مې ولا غټ کو ټایټل کې بیا کلرز اوس دا 3 ډیز چې کوم موږ سره راغلو اوس دا زه یم چې 3 ډیز ډیزاین اوس زه یم چې یار دا نیویارک چې کوم دی زه یم چې دا هم ریکارډ کړلی شي. صحیح شو. ما ولیکو افردر افردر کې پی کې پاکستان. ما پکې خپل دا چې کوم دی ایډرس ور واچو. ایډرس نه بعد دلته چې کوم دی غواړي دا ویب سایټ موبایل نمبر دا هر څه پکې بیا تاسو چینج کولی شئ. زه پکې ایمیل چینج کول غواړم. ما پکې ایمیل چینج کو اخلاص@gmail.com سمپل پکې ما دا ور واچو
جیمیل مې ور واچو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ویب سایټ دلته راځي، ویب سایټ هم چینج کول غواړي. دلته ایډیټ باندې به کلیک کوئ، دلته به تاسو چې کوم دی دا هم چینج کوئ. دا اوس فرنٹ اینډ موږ سره راغلو او دا موږ سره بیک اینډ راغلو. صحیح ده. دا اوس موږ ډیزاین کو فرنٹ اینډ بیک دواړه. اوس دغلته پکې زه فرنٹ ښایسته ډیزاین موږ سره جوړ شو د بزنس کارډ ریلیټډ. تاسو چې بیا څه ریلیټډ څه پکې ورچول غواړئ. اوس دا موږ ته پی ان جي او میډیم کې ښایي، نو دا ډایرکټ بیا ډاونلوډ کولی شئ بغیر د ویډیوز نه. ما ډاونلوډ کو سیو ایمیج ما سره ډاونلوډ شو. ټیک ده. او که های لیول ریزولوشنز کې غواړئ بیا به تاسو دغه کوئ، دغه ویډیوز به ګورئ بیا به تاسو وروسته ډاونلوډ کېږي. زه دلته رالم اوس پکې ګورم فلایر به څنګه ډیزاین کوو. دا هم پر یو ویډیوز کې چې کوم دی ډسکس کوو. بزنس کارډ مو شو، اوس فلایر نمبر دی. دا په ټول په موبایل باندې کېږي. هغه لوګو میکر به انسټال کړئ که چا مخکینی ویډیوز نه یې کتلي، برای مهرباني هغه ویډیوز وګورئ. دا اوس واچ ویډیوز باندې ما کلیک کو، واچ ویډیوز ما ویډیوز وکتل. نو اوس موږ سره دا دغه راغلو. صرف د دلته واټر مارک پاتې شو. دا واټر مارک چې باندې کلیک کړئ هم به تاسو ته وایي چې یاره واچ ویډیوز یا بای فرو. تاسو واچ ویډیوز باندې به کلیک کړئ، څو سیکنډه ویډیوز هغه به وګورئ او هغې نه بعد به د واټر مارک هم لرې شي. دا زه اوس د خپل سایډ نه ډیزاین کول غواړم. دا اوس زه د خپل سایډ نه ډیزاین کوم. نو ما پکې دا ولیکل ویلکم او لږ مې ډریګ اینډ ډراپ کو او زه یې اوس لږ کموم. سایز مې ورله برابر کو. دلته په سایز ته راشئ. سایز کې چې کوم دی دا ما ورله سایز وړوکی کو. ویلکم له مې سایز وړوکی کو. اوس بیفور چې کوم دی دا اوس دغه کومه ما به یې کې خپل نیم ور واچو. بیفور ما ور واچو ویلکم خلاص د سکلز اکیډمي ما به کې دقه ور واچو. دا موږ سره دلته راغلو، دومره غټ شو. اوس به دلته راشئ لاندې سایز ته. سایز نه به چې کوم دی وړوکی کړئ. اوس ماینس طرف ته چې راځئ دغه ماینس طرف ته به دا وړوکی شي. بیا چې پلس طرف ته ځئ پلس طرف ته بیا غټیږي. دا اوس موږ سره راغلو او ماینس کو. دا موږ سره راغلو. دلته اوس فونټ چینج کول غواړئ، ځینې فونټ هم چینج کولی شئ. لاندې تاسو د فونټ آپشن ښکاري. سایز بیا ما د ځینې لږ ریسایز کو، وړوکی مې کو. تاسو د خپل حساب سره بیا دې سایز وړوکی کولی، غټول غواړئ نو هغه شی. بیا آیکن نظر عالم. اوس په آیکن کې دې کې لږ کار شته دی. دا سیزونه پکې لږ کومه. دا ټوټل سیز به پکې نن ډسکس کوو چې دا آیکنز او دا ټوټل پکې لګو. لیکل دلته ډېر زیات دي که نه. دا ختمول غواړم نو ما دا لرې کو فرام 6 PM. تاسو پکې څومره لیکل کول غواړئ نو هغه پکې لیکلی شئ. دغه مې کلیک کو، دا هم دې لرې کوم. دغه وشو. اوس سمپل دقه سلیکټ کوئ. دلته ډیلیټ آپشن تاسو ته ښکاري، یس پسې وهئ هغه به ډیلیټ کېږي. تاسو چې شی ډیلیټ کول غواړئ هغه باندې کلیک کوئ. دلته یس ډیلیټ. اوس ما هغه ډېر لیکل مې ما ډیلیټ کړل. د ایډیټ نه لاندې تاسو ته باکس ښکاري دا ډیلیټ ده. دقه وهئ بس ما ډیلیټ کړل. اوس ما سره لیکل لږ کم پاتې شو. نو اوس مزه ډېره زیاته کوي. زه پکې اوس دلته اخلاص او خپل نوم ور واچوم. په ټکسټ ته زه رالم. اوس ټکسټ مې پکې اډ کول غوښتل نو زه رالم ټکسټ ته او ټکسټ کې بیا دلته راشئ کلر له
کلر چینج کول غواړئ دې نه کلر هم چینج کولی شئ. ما دلته کلر چینج کړو، یلو مې ولګاو، دا کلر چینج شو. دې نه بعد پکې زه آیکن سلیکټ کول غواړم. لاندې تاسو ته د ټیکس خواته آیکن نظر راځي، په دې کې اوس تاسو بزنس ریلیټډ آیکن، اګریکلچر، میک اپ وغیره دې ټوټل آیکن به تاسو ته ښکاري. اوس تاسو وایئ چې زه پکې آیکن ایډ کول غواړم، نو موږ سره دا آیکن راغلو، ما پکې دا آیکن سلیکټ کړو، ما پکې دا ایډ کړو. یا د خپل سایز برابرول غواړم، دغه ځای نه ما سایز هم برابرولی شي. نه مې چې یاره په ټاپ باندې مزه کوي، ما ټاپ ته ویوړو، ټاپ دغه ځای صحیح دی. لږ مې راښکته کړو د ویلکم دې سره. بیا آیکن نه بعد شیپس راځي. شیپس کې تاسو څه قسم شیپس لګول غواړئ، نو دغلته به تاسو ته هر قسم شیپس ملاویږي. زه بزنس ریلیټډ دا اوس موږ سره شیپس دي، که په دې کې لګول غواړئ ما پکې دا ولګاو، بزنس ریلیټډ ما دا شیپس ولګاو. د قلم دا شیپ دی، سایز مې ولې وړوکی کړو، قلم سایز مې وړوکی کړو. دا موږ سره قلم راغله. اوس د دې کلر چینج کول غواړئ، دلته به راشئ کلر ته، د کلر نه به دې کلر بیا چینج کړئ، څه قسم کلر تاسو غواړئ هغه کلر چینج کولی شئ. دا موږ سره دلته راغله، سنټر کې ما ولګاو، اوس ټیک شو. بیکګراوند ته بیا راشئ. اوس کلر مو شو، شیپس مو شو، او آیکنز مو شو، ټیکسټ، او د هغې نه بعد بیا راشئ بیکګراوند ته. اوس دا بیکګراوند ډاونلوډ کېږي، ځم چې یاره دا بیکګراوند پکې زه ولګوم. بیکګراوند پکې هم چینج کولی شئ دې بیکګراوند نه. امپورټ بیکګراوند که ستاسو موبایل کې بیکګراوند دي، تاسو وایئ چې موبایل پکې ولګوم، د موبایل نه امپورټ بیکګراوند ته راشئ. د زیړ اولنی چې کوم باکس تاسو ته ښکاري، دغې نه تاسو د فون ګیلرۍ نه هم امپورټ کولی شئ بیکګراوند. دلته رالم، ما پکې دا یو بیکګراوند ولګاو. بیا دغه واټر مارک ته لرې کول غواړئ، واچ ویډیوز باندې ما کلیک کړو، او سره دا راغله. یس، سیو کول غواړم، پی ان جي، جی پی جي یا پی ان جي کې دغه کول غواړئ، نو بیا به دغلته ویډیوز راځي. ما واچ ویډیوز جی پی جي او پی ان جي کې ښومه. ما ویل چې یاره بغیر د ویډیوز نه زه ډاونلوډ کول غواړم. تھینکس فار واچینګ.